السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى في مقام آخر وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. تاسو خدای وبخا الحمد لله ثم الحمد لله چې الله جل جلاله د فتنو په دې دور کې مونږ ته ایمان نصیب کړی. دې باندې د الله ډېر شکر ادا کول پکار او د دې عظیم دولت حفاظت هغه په مونږ باندې لازم دی، فرض دی. او د مؤمن ایمان هغه په ایمانی صفاتو باندې پیژندل شي. کوم یو کس چې حقیقی معنو کې په الله باندې ایمان وي، په دې کې به ایمانی صفات وي. بعضی صفات او بعضی خویونه داسې دي چې هغه د انسان په زړه کې وي او د هغې صفاتو په وجه باندې د بدن اعمال ظاهری هغه اعمال او کردار د پاغي ایمان باندې دلالت کوي. لکه کوم ځای کې چې انګیټۍ بلیږي نو هلته کې تاو وي، او چې کوم ځای کې واوره پرته وي نو هغه ځای یخ وي. په کوم لوښي کې شیشۍ کې چې عطر وي نو د هغې نه د عطر خوشبويي راځي. په کوم کې چې یو ګنده شی پروت وي نو د هغې نه هغه قسم ته بوی راځي. الاناء یترشح بما فيه. مؤمن کې چې ایمانی صفات وي نو د هغې ظهور د مختلفو اعمالو په شکل کې نه کېږي. د په ژبې، د په سترګو سره، د په لاسو سره، خپو سره هغې نه پته لګېږي چې په ده کې ایمانی صفات شته. یو په هغه صفاتو او خویونو کې چې په مؤمن کې کوم پکار دی هغه توکل دی. الله جل جلاله د ایمان لپاره شرط دی خیری چې هغه کس به متوکل وي چې څوک په الله باندې ایمان راوړي. قرآن کریم کې فرمایي وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او په الله باندې به د مؤمنانو توکل وي. توکل څه شی دی؟ توکل پچا باندې اعتماد او بروسه کول، او الله جل شانه باندې توکل لري چې الله جل جلاله چې څه ارشاد فرمایلی دي په قرآن کریم کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په وحی غیر مطلوع کې احادیثو کې پاغه باندې یو مؤمن اعتماد وکړي چې بس زما خو په دې باندې ملاتړ دی او الله جل جلاله زما خو وکیل او کارساز دی. هغه چې ارشاد فرمایي دا ټیک دي زما ګټه
په دغه ارشاداتو باندې عمل کولو کې دا او زما نقصان او تاوان په دې باندې عمل نه کولو کې دی الله جل شانه ته ځان اوسپار دې ته ویل کېږي توکل. توکل دا مطلب نه دی چې یو سړی اسباب پرېږدي. زمونږ استادو مفتی ولی حسن ټونکی رحمه الله د بنوري ټاون په کراچۍ کې شیخ الحدیث چې چرته به د حدیثو په درس کې د توکل لفظ رالو بیا به هغه ارشاد فرمایلو. درس به په اردو کې هغه به فرمایل اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا اسی کا نام توکل ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا اسی کا نام توکل ہے. اعلیٰ نہ اعلیٰ اسباب د یو نتیجې د پاره اختیار کا د یو کار د پاره اسباب ټول اختیار او بیا په الله جل شانه باندې توکل او اعتماد. یو صحابي رالو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض چې یا رسول الله ما سره اوخ ده هغه زما سورلی ده زه هغه پرېدم دغه سي چې په کوم طرف زی او سری او په الله باندې توکل او اعتماد کوم او کنه وی تړم په الله باندې اعتماد کوم. د اوخ تړل عرب داسې کوي چې په عربو کې چونکې ونی کمی نو دا ګوډه وته مخکینی ماته کی نو بیا دې پړې چاپې رکی دا هغه دا یو ګوډه په ولاړی باندې ماته په دې دریخ په باندې ولاړ وي نو دغه سیدتا تیز مزل کول ګرانی مالک ورپسې رسیدې شي. نو هغه صحابي تپوس کوي چې یا رسول الله او خو تړم نو بیا په الله باندې اعتماد کوم او کنا الله جل شانه باندې اعتماد کوم دغه سی او اوخ تړم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل اعقل وتوکل علی الله او کما قال علیه الصلاۃ والسلام اعقل په پړی باندې په جلب باندې په اقاله باندې دا او تړه بیا په الله باندې اعتماد او توکل. ځکه چې الله جل جلاله په دې کائناتو کې یو تشریعي ضابطې دي یو تکوینی ضابطې دي. نن سبا مسلمان شیطان په دې دوکه کې مبتلا کړي دي چې हम मुसलमान तो हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर और कौन जाएगा. دا قرآن کریم کې الله جل شانه د یهودو د نصاراو متعلق ذکر کړی دی. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. یهود او نصاراو به يهوديانو به چې جنت ته صرف يهود داخليږي بل څوک نه او نصاراو به چې جنت ته صرف نصارا داخليږي بل څوک نه. دا په خپل کې دشمنانو او دا دواړه د مسلمانانو دشمنان. نصارا هغه ته وایي چې هغه زما په عیسی علیه السلام باندې ایمان لري او موسی علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني او يهود هغه ته وایي چې هغه زما په موسی علیه السلام او داغه په کتاب باندې ایمان لري او عیسی علیه السلام او سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني. دا يهود او نصارا خدا عرض کم زما عزت مندو نن سبا ډیر اکثریت د یهودو د نصاراو په دې عقیده نه دي بلکې نن سبا یهودیان او عیسایان دهریه دي او دهری کافر هغه ته ویل کېږي چې یہ سب کچھ گردش زمانہ کر رہا ہے اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. دا هر څه چې کېږي اټومیټیکلی پخپل کېږي او خدای هغه نه مني دا هغه انکار کوي. د اکثر یهودو او د نصاراو نن سبا دا عقیده ده د دنیا په لیست کې د یو قوم په حیثیت سره به د هغې نوم یهودي وي د هغه کارډ او پاسپورټ به یهودي وي لیکن هغه ته به د خپلې عقیدې پته نه هغه به کافر وي مشرک دهریه دغسې پیرنګې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قرآن پاک نه دا پته لګیږي چې د يهودي او د پیرنګي د لاس حلاله جایز ده. کچرته یو سړی راګر شو هغه حلاله کړي نو خوړې شي دته کتابي وای. او د يهودني او عیسایاني سره نکاح کول دا جایز دي. دا هغه وخت کې دا چې کله د يهودي په يهودیت باندې وي چې داغه کوم دین دی او عیسائی په عیسایت باندې وي چې کله هغه د نور او کافر او مشرکین په شان شو دهریه یا بت پرست نو قطعا د دې خبرو اجازه نشته. دویم دام په هغه وخت کې چې کله يهودني سره د مسلمان نکاح کوي نو هغه وخت سره کې چې کله داغه يهودني اثر په د باندې او یا د په اولاد باندې نه چې غیر اسلام نه غیر اسلام ته يهودیت او نصرانیت ته واړي. کچره داسې وی چې د دنیا لپاره دی وای چې امریکای ته لاړې دی وای چې یورپ ته لاړې لکه نن سبا ډېر مسلمانان نوجوانان داسې کوي چې هغه په څه طریقه باندې چا سره رابطه جوړ کړي د کمپیوټر په ذریعہ د نت په ذریعہ وغیرہ وغیرہ او به هغه خزال ته روغوړي او دی وسره دلته یا آلته نکاح کی دا صرف او صرف د دې لالچ لپاره چې زما دنیا خشي او بیا دا غن ایمان یا بالکل سلب کی لاړ کی دینا او مونږ څنګه دا سره بوډونه راغلي زما مشاهده ده خپل وګونو اوریدلو خبري بیانات او یا بیا دا سیوی چې هغه په نوم باندې مسلمان وي بس نو دا سه سره نو عرض مې دا کولو چې دا خو د يهودو عقیده ده چې يهوديانو به وي چې جنت ته صرف يهود داخليږي عیسایانو به وي چې عیسائی به داخليږي بل څوک نه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دا د دې اسی یو تمناګانې دي یو خیال له وهم دی بس تلک امانیهم دا د دې امنیتونه دي. امانی هغه ته ویل کی پرډک می اورمان تیر شو لکه بوډا سړی وای چې هغه د اتیا او کالو شي هغه وی چې کاش ځواني وي خیر دی چچ پلاس مصلی خو چې ځواني وي نو دغه ځواني واپس نه راځي دغه سه دا غي ارزو تمنا ده. نو که مسلمان دا وای چې هغه د ایمان هیڅ قسم خیال نه ساتي او دی وای چې مسلمان هم چې جنت ته نه ځم نو بل څوک سي हम मुसलमान तो है जन्नत किस लिए अल्लाह ने बनाई हमारे लिए तो बनाई دا خبر درست ده لیکن هغه په صفات او په کردار سره پیژندې شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د مؤمن توکل او اعتماد هغه په الله جل شانه باندې خدای مطلب دا نه دی چې سړی اسباب پری دي اسباب اختیارول او په الله جل شانه باندې اعتماد او توکل کول دي مطلب څه دی یعنی کار اوکا نتیجه په الله پریدا کار کو نتیجه په الله پریدا ته زمیدارې نو چې کله ته غلا او غنم پزمکه کې غرزه زمکه دی اړولې ده ته پته ده چې دا غنم زما الله ست بیا ناراضي اوس که چریته چې دا زمکه ډیره خلا دی خوره کې غنم ضایع کیږي نه او دا بخامخه دا غنم زرغونی او زما الله ست په فصل راځي دا اعتماد په الله نه دی دا په خور او پزمکه دی او کته چې ما غنم وغرزول د الله په اسرا او الله جل شانه چې کوم اسباب اختیارول ما ته امر شوی هغه ما وکړ زمکه می واړول په خنه د وټ نه دی ځکه چې په وټ باندې په خزمه کدانی وغرزې نو مارغان ټول یوسي زمکه می اړولې دا دانه می په خوره کې پټ کړی دا بیا می په مالک کړی دا زمکه می اواره کا بیا پزمکه کې وتر شتا دا اسباب دي د دې اسباب د اختیارولو نه پستا اعتماد په الله جل شانه باندې چې اوس به د تیغ رستل د فصل لویدل دا الله جل شانه کوي کله کله فصل هم لوی شي بیا هم غنم ستاله ستن راځي کله غنم نن سبا په لوي پوچ شي لیکن اسمان نه په آفت راشي غلې راشي او یو دانه د زمیدار کوړته یو نسی ولی ذکر چې هر څه د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دي په اسباب کې یقین د اسباب سره تړل دا نه زړه د الله جل شانه سره تړل نتیجه الله پاک ته حواله کول او اسباب اختیارول دا توکل له نظمونګ استاد به اعلی سے اعلی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نام توکل ہے.
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل چې کله حدیبیه ته لاړو مبارک چې کافرو ایثار کړو سن 6 هجری کې صلح حدیبیه شوی و نو کافرو مشرکین او مکی ته نه پرې هو د مکی د حدیبیه ترمنځ لږه فاصله ده تقریبا 23 کیلومتر دی نن سبا وته شمیسیه وای اوس بیا حدیبیه باندې غزوه مشهور ځکه چې حاجیان غزوه ته ډیر زیات دي کوم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ونی د لاندې د صحابهونو بیعت غشته د غزوه کې شپه تیر شو د شپې باران شو ساس کیو شو او سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک داو چې د سحر په مسکه به صحابه ته مخ را واړول نو کله به خبر ارشاد فرمایله کله به دا غیسه اصلاح کولا کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدل او خوب به صحابه ته بیان کو بیا به صحابه د تعبیر تاسو کو تعبیر به بیانولو کله به او صحابین خوب لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل خوب بیان کو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ تعبیر استو د سحر نه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داسې کول نو دا د حدیبیه په سفر کې چې عمره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغله د سحر موزش به او فرمایل چې شپه تیر شي سحر شي نو د خلکو دوه قسمه وي بعضی هغه چې د په الله باندې ایمان وي او په ستوري باندې د ستوري منکر وي د ستوري کفر کوي او بعضی خلک داسي وي چې هغه ستوري باندې ایمان وي او د الله انکار کوي په الله باندې کفر کوي په الله باندې ایمان وي په ستوري باندې کفر کوي د دې څه مطلب شو د جاهلیت په زمانه کې د کفر او شرک په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې په مشرکینو کې ډېر غلطي عقیدې وي هغه کې یو داوا چې غیب وي مترنا بنوي کذا و کذا افلان کې ستوره شروخي نو خامخا په مونږ باندې باران وریږي دا خپل نظریه عقیده د الله په ځای باندې د ستوري سره تړلې و نو حالانکه ستوره نه سبب ده د باران او نه هغه خالق ته د باران خالق د باران الله جل شانه دی او ظاهری سبب د باران وریدو هغه وریځ په اسمان باندې راتل وریځ راشي او بیا ته باران وریږي لیکن دا وریځ هم چې باران وری دا هر څه د الله په حکم سره کی دا وریځ هم د الله په قدرت کې دی د دې خالق هم خدای دی دا باران هم د الله په قدرت کې دی د دې خالق هم خدای دی او د وریځ نه باران را ولور دام د الله جل شانه په قدرت کې دي ځکه چې الله جل شانه داسم کولې شي چې د وریځ په زیبانه د باران په زیبانه د وریځ نه اور ورووري قوم عاد چې د جزیره العرب په جنوب کې پاتې کېدل یمن طرف او ځان ته سوي عادیان ډیر مشهور دي ډیر دنګ لوړ خلک او ډیر مالدار هم وو هغه باندې یو کال قحط راغ بیا خانه کعبه ترال نو او مشرکان به خدای منلو خدای سره به بوتان شریکول او د غي پرستش او عبادت به کول به دعا وغوستا چې په مونږ باران راووره نو کافر او د خدای نه باران غوستو داسې کول نه دی بګار چې سړی خدای ناراضه کوي د خدای د ناراستیا عمل کوي او بیا خدای نه دعا غواړي دا داسې ده لکه یو سړی نه غلام کوي غل او ته وایي چې دعا راته کو زمونږ په دې دارالایمان کې په ابتدا کې د جمعات باندې کار ایله شروع شو ابل رز مدا خبره کوله دو مرګریو د حسین احمد قاری صاحب ورور حاجی اکبر او دویم چې کوم نه ګل احمد مولانا سي هغه ورځ باندې پیسې غشتې وی جیب کې وی پیسې مشاهره وته ورکړې شي و د ایناستو د روزې میاشت د رمضان روزه ماتوله هغه وخت دل بس وک نه رات مونږ برالو بیا بلاړو دا دو په دو ناستي او روزې ته 15 منټه پاتې دي په دې کې به باندې غل رااله غل پرال نو ټوپک می وسره او تماشې دوه کسانو سره ټوپک وی او سره تماشا او ټوپک او تماچو سره د تشبانی جړی کلهږي
هغه وته چې څه د سره یې غرو باسي نو پیسې تی واغشت. بیا چې کله تلل نو وته وی ګوره روزه د دعا قبليږي خیری را تم کوي دعا را تا کوي. نو د الله جل شانه نه سوال کول او داسې پکلکه چې الله چې ماته نه را کې بل به چاته ورکه او کول الله خلاف لا الله د مرضی خلاف دا څومره د شرم خبره. آیا حیا دي ته وي کله کله انسان دی یو سړی نه شرمېږي چې هغه سره زیاتې کړي دا هغه مخې ته ناراضي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استحیوا من الله حق الحیا، دا الله نه شرمېږي. بیا ته کې سراسر د خدای خلاف د الله د رسول خلاف فرایض دی بریخي دي د حرام ارتکاب کې او سره د هغې د خدای سره داسې ګمان تړي چې ته خامخا به ما ته راکوي، ما به عمرې ته خامخا بوځي، ما به حج ته خامخا بوځي، دا به کوي دا به کوي. دا ستا شوق دی. د چا شوق ګانې بجانې اورېدل وي، د چا شوق بیا دغه مقاصد حاصلول وي په ظاهر باندې هغه ښه وي، لیکن د الله جل شانه سره دا طریقه غیر مناسب. دا د سپین سترګې انسان کار دی. په کار دا چې دی د الله جل شانه اطاعت او فرمانبرداریم کوي او په ټیټ سترګو په عاجزۍ سره د الله نه غواړي. قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې بعض خلک داسې دي چې د هغې په ستوري باندې ایمان دی او په خدای باندې د خدای انکار کوي، کافر دي. او هغه دا چې دی وایي دې ستوري په مونږ باندې باران ورولو. د جاهلیت زمانه کې همدغه سیوا نو کله ظاهری سبب باندې اعتماد کول او الله جل شانه پرې خل دا توکل منافی ده، نتیجه به الله جل شانه تسباره. دغه وجه دا چې کوم سړی متوکل وي مومن هغه کې توکل وي دی به حلال رزق ګټي، حرام ته بلاس کیم نه. دته پته ده چې زما رب سره زما د رزق ټول خزانه زما رب سره دي، زما چې څومره برخه ده څومره زما په قسمت کې د الله جل شانه څخه دی. او چې زه کله ناجایز طریقې سره ګټه کوم نو الله جل شانه ما ته خپله برخه نه راکوي، هغه به زما ناراض شي. او چې زه کله حلال کاروبار او جایز کوم اگر که هغه لږ وي ما ته به الله جل شانه خپله برخه راکوي. زما اعتماد او بروسه په الله باندې. دا سړی به حرام ته لاس نه اچوي، دی به سود نه خوري، دی به رشوت خور نی، دی به جوارګر نی، دی به غاصب او ظالم نی، دی به پردی مال او جایداد نه قبضه کوي او خوندي کوي، دی به د ملک سرمایه پر رعایا او په قوم باندې لګوي، ځان ته خپل لاس ته به یې نه راوړي. ځکه چې د ده په الله جل شانه باندې اعتماد دی، د ده توکل دی په الله. په بني اسرائیلو کې اکثر خلک ګډوډ. ما پرون مرګرو ته دا خبر عرض کوله چې په بني اسرائیلو کې اکثریت دا موسی علیہ السلام او الله جل شانه پیغمبر مبعوث کړو. بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام د زمانه را روان دي. په منځ کې موسی علیہ السلام پیغمبر راغله. موسی علیہ السلام وته وایي چې تاسو څه غواړئ نو الله جل شانه تاسو ته وایي چې د ښار ته دننه شئ، خو دوو شرطونو سره. یو شرط دا چې الله ته سجده ولګوئ، په دې شکل باندې د ښار په دروازه دننه کېږئ. او دویم دا وایي حطوتن. نو حدیث مبارک کې راځي چې دی ته خدای حکم کړو چې سجده کوونکي ښار ته دننه شي، عاجزي اختیار کوي، تواضع اختیار کوي. نو دی لکه دا ماشوم چې په کونګي سی باندې زی په ځمکه باندې دا کوناټي په ځمکه راکاږي دغسې دننه شو. دا استهزاء او تمسخر. او کوم سړی چې د الله د حکم سره استهزاء او تمسخر کوي دا الله جل شانه هلاکوي. نن سبا هم په امت کې په مسلمانانو کې داسې افراد د قرآن کریم سره استهزاء او تمسخر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت سره، د هغې د لارې سره، د هغې د طریقې او د سنت سره استهزاء او تمسخر او ټټوبې. کافر په معاشره کې د پرېښو لایق دی، لیکن هغه کافر سخت دی چې کوم بیا مبلغ می تبلیغات د کفر خلکو ته کوي، دا معاشره کې د پرېښو نه دی قابل بارې وبس. او کوم کافر چې بیا استهزاء کوي په دین پورې ټټوبې او خندا کوي، هغه کافر نه دی پرېښودی، نه الله پرېښی، نه د الله رسول پرېښی، نه صحابه پرېښی، او نه د امت مسلمانانو پرېښی.
په هر ځای کې دومره واقعات بېشماره. نو عرض مې دا کولو چې دا بني اسرائیل چې کله مصر ته دننه شول نو په دې طریقه باندې دویم الله پاک ورته فرمایلي چې دا وایي حتتن معنا دا ده یا الله زمونږ ګناهونه ختم کې لکه یو سړی چې وایي رب اغفر لی ذنبی یا الله ما ته زما ګناه معاف کې ګناه راته وبخې نو دا توبه ده. نو دی د حتتن په ځای باندې وایي حنتتن په عربی کې غنم ته وایي خدای غنم راکې نو دا الله جل شانه قول چې کوم وته امر کړو چې داسې قول اختیار کوي غیم بدل کو فعل بدل نو الله جل شانه په هغې باندې خپل قهر او عذاب نازل کو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې توکل اعتماد په الله جل شانه باندې دی ته وي. په بني اسرائیلو کې اکثریت داسې و چې هغه ټیک نو لیکن بعضې په هغې کې هم ډېر نیکان. یو حدیث مبارک کې واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او دا حدیث مبارک بخاری شریف کې هم دی چې یو کسو په اسرائیلو کې هغه تجارت په خیال باندې یو علاقې ته لاړو. په دې سفر کې د اوچې د سفر نه علاوه په سین باندې د کشتۍ سفر هم نو دی په سین باندې په کشتۍ کې پورې شو. کوم ځای ته چې تلو هغه ځای ته ورسېدو هلته چې سودا او مال اخېستو نو مال یې واخېستو چې جیب ته یې لاس کړو نو پیسې ورسره نه او سودا یې کړي د هغه ته پاتې کېږي څه وکړي. او په دې علاقه کې دی پردیسي و اجنبي و آشنا یې څوک نو ناشنا و. هلته یې چاته ووایي چې دلته څوک داسې ښه غونې سړی شته دی چې پیسې ورسره یې زما قرض پکار دی. چا ورته یو سړی په نښه کو چې دا فلان کې دی هغه ته لاړو د هغه کور ته لاړو هغه راووتو ورته وایي چې څه چل دی وایي صاحب زه خو د دې ځای نه مسافر یم او ما سودا کړې ده تاجر یم او زما پیسې پکار دي دومره پیسې مې پکار دي. هغه کس ورته وایي چې ستا ګواه څوک دی هغې سړي به ښه سړی و غم چې څنګه دی مسلمان او متوکل لی په الله اعتماد دی دغسې هغه مسلمان او متوکل. هغه ورته وایي چې ګواه دې څوک شته ورته وایي چې نه ګواه خو مې نشته. دې نه معلومیږي چې معامله کې نو ګواهان پکې ږده مونږ معامله کوو دغسې پرېږدو او بیا سبا چې اوبو کله له ورخه تېرې شي نو بیا لاس مروړو چې یاره دا ولې قرآن کریم وی آیت مداینه کې لیکل پکې کو گواهان کوا چې په سفر باندې لیکلو ورنی نو غاڼه پکې څه شي کېدا د شرع د اصول مطابق به غاڼک دی گواهان به دغه سی وی تحریر به وي پکې دا هر څه چې کله داسې معامله په خو کې د هغې نه پس سړی انکار نشي کولی هغه ثبوت وي او بیا د ګواه دپاره د الله جل شانو احکام دي چې ګواهان به صحیح ګواهي ورکوي او لیکون کی ته الله جل شانو فرمایي چې تا ته خدای پاک تحریر خولی دی لیکل دس د کړي دي نو انکار مکو لیکل کوا. نن سبا خو سټامنویسي په بیه باندې لیکل کوي. بهرحال هغه ورته وایي چې ګواه دې څوک شته نو دی ورته وایي چې نه ګواه خو مې نشته دی په دې علاقه کې ما څوک پېژني نه. بیا ورته وایي چې ښه څوک کفیل ضامن ما ته راوله چې هغه ستا ضامن جوړ شي که تا نه ته چې ته غیب شي چې دی بیا هغه نه اخلم کفالت هم جایز دی. هغه ورته وایي چې زما کفیل هم څوک نشته ځکه چې په دې علاقه کې ما څوک پېژني نه نو زما به کفیل څوک جوړي لکه چې زه تا ته پردیسي یم اجنبي یم داسې به هغه ته هم ده ورته په دواړو موقعو وایي چې زما الله ګواه دی بل څوک ما سره ګواه نشته او الله زما کفیل دی بل څوک زما کفیل نشته. دغه اوس د انسان وس دی د دې سړي نور وس نو چې څومره انسان تلی شي تر هغې پورې ده ته حتی الوسه اسباب اختیارول پکار دي او چې کله بیا اسباب ختم شل نو دغه وخت کې اسباب اختیارولو نه بغیر صرف او صرف په الله باندې اعتماد اوس هم الله جل شانه ته بچ کولی شي. اوس دا نه چې ته وایې چې اوس غرقېدل یقیني دي نه الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی تا د دې مصیبت نه خلاصولی شي بغیر اسباب چې اسباب بالکل نی
داسې موقع په صحابه باندې راغلی دي چې مرګ ښکاره دی، یقیني دی. صحابه جواب ورکړی دی، توره په لاس سړی ولاړ دی، ورته وایي چې ستا مرګ زما مرګ ستا په لاس کې نه دی؟ که ستا په لاس کې حجاج ابن یوسف ظلم کولو، یو صحابي هغه قتلولو تابعي، نو حجاج ابن یوسف وایي تا ته پته ده چې زه تا سره څه کوم؟ وی نه، وی زه تا وجنم، قتلوم دی. ورته وایي چې زما سا ستا په قبضه کې نه ده، هغه د الله په قبضه کې. الله جل شانو د طرف نه که زما د قتل فیصلې شوي نو بیا ته ما وجلی شي، ستا په ذریعه شي، او کنی نو هرګز ستا واپه ما نه شي چلی. او حضرت انس رضی الله عنه په یو موقع ورته ویلي، ورته وایي که چېرې ما ته پته وی چې زما روح ستا په قبضه کې دی نو ما به تا ته سجده لګولې وه، خو زه سجده هغه ذات ته لګوم چې د چا په قبضه کې زما روح. دې ته ویل کېږي توکل. اسباب ختم دي، ظاهری صورت کې مرګ یقیني دی، لیکن په الله جل شانه باندې اعتماد او توکل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې واپس راتلو، مبارک په یو غزوه کې واپس راتلو، د غرمې وختو، ګرمي تیزه وه، صحابه کرام خواره شول سورو ته. په عربو کې بعضې ځایونو کې د سره ونې شته نه، او بعضې ځایونو کې چې سوري دي نو هغه ډېر لرې لرې دي، او سور هم داسې دی چې د هغې ونو کې غټې پاڼې نه، ډېرې نرۍ نرۍ پاڼې، هغه سور یې داسې وي لکه د غلبیل په شان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو یو ونه پرېښوه مستقل. زما عزتمندو دا سور ډېر لوی غنیمت دی. او صحابه کرام څوک 15 کسه، څوک 6 کسه، څوک څومره د یوې ونې لاندې پرېوتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یوازې دی. حدیث مبارک کې واقع راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېوتو، خپله تورې د ونې سره جوړنده کړه، په تیکې کې بند پرېوتو. په دې کې یو کافر رالو او هغه توره ژړنده تورې راواغشته او د تیکې نه یې راوویسته او په لاس کې نیولې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پاسولو، ورته وایي من یمنعک مني، یا پیغمبر علیه السلام په خپله پاسې اوس به زمانه تا څوک خلاصوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله به مې خلاصوي. بالکل په تندي باندې ګرونج نه، په مخ باندې د غم آثار نه، ځکه چې مرګ د الله په قبضه قدرت. هغه کس بیا ورته وایي چې من یمنعک مني، زمانه به دې څوک خلاصوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله. دوه روایات دي، روایاتو کې اختلاف کېدی شي، لیکن دې اختلاف سره نقصان دی واقع ته نه رسي. یو دا چې دې کس دشمن په خپله هغه توره په تیږې کې کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړه، دومره روب پې پرېوت، او یا هغه توره د ده د لاسو نه وغورځېده ښکته، رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچته کړه. ورته یې وفرمیل الآن من یمنعک مني، اوس به تا زمانه څوک خلاصوي؟ هغه کس ورته وایي چې کن خیر آخذ، دا یې ونه وي چې الله، ځکه چې په خدای باندې توکل نو الله یې منلو نه. کوم سړی چې الله مني د هغه به په الله توکل وي، او کوم سړی چې په الله توکل نی د هغې مطلب دا دی چې دی خدای نه مني صحیح معنو کې. نو هغه دغه وخت کې د الله نوم وانغښتو، ورته وایي چې کن خیر آخذ، اچھا تلوار پکڑنے والا بن. داسې ښه سړی جوړ شه چې لکه یو توره د یو ښه سړي په لاس کې وي، چې د ښه سړي په لاس کې وي نو هغه اس بیسو څوک نه وجني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اطلاع وکړه، غیر چاپېر ونو لاندې پراتو چې راشئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه صحابه زر را چاپېر شو. هغه سړی ناست، ورته یې وایي چې دا سړی راغلی و زما تورې اوچته که، او ما ته یې وایي چې تا به زما نه څوک خلاصوي؟ ما ورته وایي چې الله. کیسه یې ټوله تېره کړه، وایي دا دی اوس مخامخ ناست دی. صحابه حیرانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل اتشهد انی رسول الله، او کما قال علیه الصلاة والسلام، ته دا ګواهي ورکې چې زه د الله رسول یم؟
دا گواهی ورکوي چې د الله رسول په ما ایمان راړي، هغه کافر ورته وایي چې نه، داسې سخت کافر. خو وی دومره کولی شم چې نن نه پس به نه ستا مقابلې ته راځم، نه به تا سره جنګېږم، او نه به د هغه خلکو ملګرتیا کوم چې څوک تا سره جنګېږي او ستا مقابلې ته راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر بدله اخیستو دغسې پرېښولاړ. دې ته وایي توکل. الله جل شأنه باندې اعتماد. مرګ او ژوند د الله په قبضه کې دی. ظاهري اسباب وي لیکن اعتماد په الله باندې دی. کله چې مال راشي نو مال سبب دی د اشیاء د حصول، لیکن اعتماد په الله باندې پکار دی. یو سړی جیب ته پیسې راړي دی، د لکونو په ځای د کروڑونو مالک شو دی، وایي زما ورور ته څه ضرورت دی، زما تره ته څه ضرورت دی، زما وروڼو ته څه ضرورت دی، خپل کار به کوي، ما سره پیسې شته. چې کله زما مټو ته ضرورت وي نو ځان سره به ملګري پیدا کم، اجرت به ورته ورکوم. او چې کله زما ډاکټر ته ضرورت وي نو هسپتال ته به ځم، ډاکټر ته پیسې ورکوم، په اعلی هسپتال کې او په ښه ډاکټر باندې علاج کوم، خپل یا د بچو یا د ښځې. او چې کله دا کاري بیا به دا کوم بیا به دا کوم. دا د دې سړي اعتماد په الله باندې نه دی بلکې په مال باندې دی. داسې خبرې دغه چې سړی توکل پرېږدي نو بیا د متکبرم شي. نو ما حدیث واقعه بیانوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیان شوی دی. هغه کس ته چې وی چې الله شهید الله کفیل، زما گواه خو الله دی، بل څوک مشته دی نه، او زما گواه کفیل او ضامنم الله دی. نو هغه سړي پیسې ورکړي چې د الله نوم یې واغوښت. دا راته عرض کم عزتمنو چې کله درته د الله نوم څوک واخلي نو هغه رټئ ما. د الله نوم درته چا واغوښتو، د الله دپاره روټۍ راکه فورا ورکو. د الله په نوم باندې دومره پیسې راکه نو فورا ورکو. دا مو وایه چې غټ کټې سنډا غونې غټې مزدوري کولی شي. اوس چې درته د الله نوم یې واغوښتو نو فورا ورکو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واما السائل فلا تنهر. کله کله مونږ ځان نه فیصلې کوو په زړه کې چې دا به داسې وي او دا به داسې وي او دا به داسې وي، پته ورته نه یقینا تا ته پته لګي چې دی غلط استعمالوي، هغه بیل شی دی. لیکن چې کله یقین نی شک وي، د شک په بنیاد باندې فیصلې مکو، بلکې د سائل په باره کې د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو ارشادات دادي چې سائل چې کله سوال د نو کې نو هغه رټما. د الله په نوم چې د جنشا سوال وکړو هغه شی ورکو. د الله په نوم د نشا معافي وغوښته نو فورا معاف کوه، ستا ذاتي معامله ده. الله په هر حال چې ده ورته دا ووایي چې الله شهید الله کفیل، سړي فورا پیسې ورکړي. مسلمانو ښه سړی و، په الله باندې اعتماد و، په الله باندې ایمان و، خدای به چې څومره پیسې به ورکړي. حدیث مبارک کې دا ذکر نشته. دې سړي پیسې واغېستې، سودا یې خلاصه کړه، دی واپس کور ته رالو. وخت یې ورسره نیټه کو چې په فلانکي وخت باندې به بیا پیسې درکوم. هغه ورځ چې کله راله د پیسو نو دا سړی چې چا قرض غشتی و، د پیسې د جیب کې واچولې، د کور نه ووت. اوس هغه کلي ته ځي چې د چا نه یې پیسې اخیستې وې قرض، هغې سړي ته ورکوي. قرضخواه چې کوم د مالک دی هغه نه تا قرض واغشتو، نو دا د مؤمن صفت نه دی چې دی د زړه نه وباسي چې بس اوس مې دې خوندي کې، اوس به ما نه دی واخلي، او د هغې د ورکولو اراده یې نی. کوم سړی چې د هغه قرض نه ادا کېږي، د هغې وجه دی چې د قرض اخیستو په وخت کې دی د هغې د ورکولو اراده نه کوي، عزم یې نه کړی. کوم سړي چې دره چې غم وي، پوخ عزم وي چې دا قرض د ماته راکړو دا به زه ورکوم، الله جل شانه د اوز د کوز د غیبو نه بندوبست وکړي. داسې اسباب او وسایل یا بغیر اسباب الله جل شانه مال ورکړي دی ادا، یا د په لږه تنخواه کې الله جل شانه برکت واچي. بعضې خلک غلی قرض د بعضه قرض بیا نه ورکړي. قرض ورکول پکار دی، لیکن قرض ادا کول پکار دی فورا. د خپل ضرورت نه سوا هغه فورا ورکول پکار. او چې کله بیا نه ادا کېږي ته پوهې چې دا سړی قلنګ دی، د سره هیڅ هم نشته، نو بیا روغه کول پکار دی، اصلاح. او د روغ صورت دی چې څه ورسره وي نو هغه ترې واخله، چې څه ني هغه ورته معاف.
نو دې کس پیسې ورکې، په هغه ورځ باندې بیا دې روان شو، پیسې واغشته، سیند ته لاړو، ترمنځ سینو، سیند ته چې ورسېدو نو په سیند باندې کشتۍ نه وه، یا راغلي و واپس تلي دا یارانه له دې ولاړ ډېر وخت یې تېر کو، خو د کشتۍ وخت بالکل تېر شوی و. ده وویل اوس کشتۍ نه راځي. د اوبو په غاړه باندې یو لرګی پروت، هغه لرګی راواغشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د په هغه لرګي کې چې کوم دی نو یو چاو دی وکړو، یو توتن کې د هغې نه لرې کو، په هغې کې هغه پیسې کېښ. نن سبا نوټونه دي، هغه زمانه کې نوټونه نو، سکه وه، درهم یا دینار، د سرو زرو یا د سپینو زرو روپۍ وو، هغه یې په هغې کې واچولې، په د پاسې هغه توتن کې هغه تاړۍ چې کوم دی نو هغه بنده او ورسره یې رقم کېښوه. نن سبا کاغذ دی، الحمدلله د لیک دپاره هر یو شی ډېر وافر مقدار کې دی. کاغذ هغه زمانه د کاغذونه نه وه، خلکو به لیکل په لرګو باندې، په هډوکو باندې او په سرمن باندې کول، یا به کاغذونو ډېر نادر بو، نو په سرمن باندې لیکل کړي دي، یا په هر څه باندې په هغې کې هغه لیک تحریر هم بند کو وسر، او په هغې کې دا ولیکل چې دا د فلانکي د طرف نه فلانکي ته پیسې دي، د هغه ورپورې قرض و، دا د هغه ته ورسي. د الله په نوم باندې هغه لرګی په اوبو کې لوکو دیکه لرګی لاړو دی واپس کور ده. اوس چې کله اسباب نشته دی، کشتۍ سبب په منځ کې د تلو، کشتۍ شته دی نه، دی به څه کوي؟ نو دغه وخت کې صرف او صرف اعتماد په الله باندې، د اسبابو موجودګۍ کې هم او د اسبابو د نشوالي په صورت کې هم، دواړو صورتونو کې الله باندې اعتماد. دومره یقین او مؤمن و. هغه لرګی چې پرېښو، هغه لرګی سیند چپو واغشت، هغه بل قسم راوتی و چې په نن ورځ باندې ما سره واده کړي د سړي، هغه به پیسې راوړي چې ویې کتل نو سړی رانلو. ناوخته شو چې تیاره خورېده، دغه ټایم کې دی کور ته تلو، نو ویې کتل چپو یو لرګی راغشتی د طرف ته را روان دی. دی ورپسې سمند مخکې شو، لرګی راوویستو او کور ته یې وړو چې څنګه یې لرګی ځمکې ته راخلاص کو ماتولو دپاره چې دا به خشاک شي. نو هغې نه پیسې راووتې او هغې سره بیا لیکم و تحریر مو. دی پوه شو چې دغه سړي راستولي. نو شکر وویستو د الله جل جلاله، پیسې سنبالې کې لرګی بل په بل ورځ باندې هغه سړی هغه نورې پیسې راغشتې دي، هغه عمره او بیا سیند ته راغلی دی، په کشتۍ کې کېناستو، د ده کور ته ځان راورسو. او چې کله د ده کور ته رالو، دروازه یې وټکوله، ملاقات یې ورسره وکړو، ورته وایي چې څنګه راغلی؟ ما هغه پیسې راوړي دي. ما پېژنې هغه کس؟ وی او ما پیسې راوړي دي. دا ورته نه وایي چې ما پیسې راستولې. حالانکه نن سبا د دروغو کله کله بل ته وینو چې ما درکړي دي، هغه انکار کوي چې ما ته نه راکړي دي، وایي ما درکړي. په دې باندې جګړه او دې سړي ورکړي دي، لیکن هغه ته په لاس کې نه دي ورکړي. داسې طریقه اختیار کړي وای چې هغه ظاهري سبب د وصول له پیسو نو چې هغه ته ورسیږي. نو هغه ته وایي چې ما پیسې راوړي دي، هغه ورته وایي چې ستا پیسې خو ما ته را رسېدلي دي. هغه مسلمان ما ته را رسېدلي دي، دومره روپۍ په لرګي کې بندې ورسره دا پرچیم وی چې هغه ما اچولی، خو ما وی چې ما خو لرګی په سیند له وګو، تا ته به یا رسي یا نه. د دې وجې نه زه رالم. ورته وی چې نه، د هغه شکریه یې ادا کړه. عرض مې دا کول زما دښمن شدي ته وایي توکل او اعتماد په الله جل شانه. چې کله انسان متوکل وي، نو بیا د ځمکه، د سیند، د غرونه، د مارغان، د اسمان، دا بیا الله جل شانه د دې مؤمن متوکل لپاره پیدا کړي، د هغه په حق کې استعمالي. حالانکه نن سبا مونږ ته دغه نعمتونه کله بو بلاشي، دغه مال له انسان د هلاکت ذریعہ جوړ شي، دغه کور د انسان د هلاکت ذریعہ جوړ شي. ځکه چې صحیح معنو کې کوم ایمان او توکل په الله پکار دی، هغه نه دارد. او هغه زمانه کې دغه سین الله جل شانه دتا هغه ذریعہ جوړ کا، هغه سبب نه دی ظاهر. دا لرګي هر څوک چتولې شي، لیکن الله جل شانه هغه سین د دې لپاره استعمال کو، داغه په حق کې، د په حق کې. صحابه کرام پاغی کې توکل وو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه واقع سو زله بیان شوی چې د مصر نه صحابي خط راواستول، عمرو ابن عاص رضی الله عنه.
چې دلته رواج دی په دریای نیل کې کال کې بعضې ورځې داسې راځي چې اوبه ښکته لاړې شي دی اوچ شي او د خلکو پټي دي هغه نه اوبه کېږي، قحط راځي، بیا فصل نه کېږي. د اوبو دغه ذریعه ده. بیا دا خلک یو رواج کوي، رسم، او هغه رواج دا دی چې یو ستره جینۍ ښه قجیره هغه سنباله کړي لکه ناوي چې څنګه سنبالی او خاوند ته یې رخصتوي. بیا هغه ستره جینۍ چې کوم دی نو دې سیند کې وغورځوي چې کوم ځای کې اوبه وي هلته یې وغورځوي، هغه په هغې کې ډوبه شي، خو سیند بیا په غړمبار شي، اوبه به کې راوخېږي، بیا د خلکو پټي اوبه کېږي. که چېرې داسې ونه شي نو سیند بیا نه راخېږي، په سیند کې اوبه نه راځي دومره چې خلک به خپل پټي او فصلونه اوبه کړي. نو اوس هغه موقع ده، زه حیران یم چې خلکو سره څه وکړم. خلک منې کوم نو خلک نه منې کېږي. هغوی وایي زمونږ دا یو نفس لاړ شي خو مونږ ټول خو نه مرو، د مرګ نه پې بچ کېږو. نو مونږ د دې یو تن نه دې جینۍ نه دا د کورونو نمبر وي دې نه زړه لوی کړی. بس رسول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته خط راواستو د مدینې منورې نه شام مصر ته خط یې واستولو یو صحابي ته او یو یې د هغې سیند په نوم باندې، او خط یې دا واستولو ورته وایي چې ای نیل دریابه، ته د الله جل شانو مخلوق یې او موږ هم د خدای مخلوق، او الله پاک ته موږ ته پیدا کړی چې زمونږ تا نه پیدا اخلو او بس تا استعمالو. ته په خپله نه پیدا، او که چېرې ته په خپله راغلی او په موږ باندې احسان خېږې نو زمونږ تا ته هیڅ ضرورت نشته، بند ښیې، خو دا جینۍ نه در غورځوو. زمونږ په خپل رب باندې اعتماد دی، موږ د هغه نه اوبه غواړو. او بیا صحابي ته وایي چې دا پرچۍ یوسه نو دا سیند کې وغورځوو، چې کوم ځای اوبه دي د جینۍ په ځای پکې دا پرچۍ وغورځوو. هغه پرچۍ وړه، خلک ورسره لاړل مشران، اوس حیران دي خلک چې څنګه یې وغورځوله سیند په راحتو شو، او چې څنګه بهېدو په هماغه شکل باندې تر اوسه پورې هغه سیند دریای نیل په مصر کې دی، هغسې بهېږي. دا توکل په الله جل شانه باندې اعتماد او بروسه وه چې څومره پورې صحابه کرام تللی شول تر هغې پورې تلل، د هغې نه مخکې چې کله نه شو تللی او صرف نتیجه الله جل شانه ته حواله کول، دی ته اعتماد او توکل. کوم سړی چې مؤمن وي په الله باندې توکل کوي دی به د حرامو نه ځان ساتي، ده کې به تکبر نی، دی به بزدل نی، دی به د یو مصیبت او تکلیف په وخت کې د الله جل جلاله نه بېځایه شکوې شکایات او ګیلې نه کوي. دا مصیبت په ما ولې رالو، دا مال زما ولې لاړ شو، ځکه چې د په الله باندې توکل دی. چې کوم سړی متوکل وي نو دی به راضي بالقضا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سعادت ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. د انسان سعادت، نیکبختیا، خوش قسمتی دا ده چې دی د الله په فیصلو باندې راځي، چې څه فیصله د ده په باره کې الله کوي په هغې باندې راځي. طبعي تکلیف بیل شی دی، سړی بیمار شي وی کوي، لیکن د الله په فیصله راځي ذره ګیلت نه کوي، دی د الله په فیصلو باندې راځي. او د انسان بدبختیا دا شقاوت دا دی چې دی د الله جل جلاله په فیصلو باندې ناراض وي، غصه وي، زما د اعمال ولې ضایع شو، زما د الله ولې کانډم شو، زما د سترګو د نظر ولې لاړو، ګیلې شکوې شکایات، ناروا غیر مناسب خبرې د الله جل شانه بشان کې دا توکل نه د ایمان هم لاړی. نو عرض می دا کولو زما عزتمند چې الله جل جلاله باندې توکل او اعتماد دا د مؤمن صفات. نن سبا ډېر رونه داسي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې صحابه سره ناستو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په دې امت کې به او یا زر کسان داسي چې هغه به الله جل شانو بغیر حساب او کتابه جنت ته داخلي، بغیر حساب او کتاب. او کاشر رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه پاسو دی یا رسول الله ما د پاره دعا غواړه چې ما خدای په دغه کسانو کې شامل کړي. وته وی چې ته پکې شاملې، هغه د الله رسول وحی پیرات
بیا بل کس پاسې دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب ورنکو وی کینا چې دا سلسله به جاری شي بیا بهر او بعض روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دې 70,000 او یو زرو سره هر یو کس سره او یا زره داخلي الله جل شانو دی په موږ میړیا فضل وکي او الله پاک ته د داسې کارونو توفیق راکړي چې الله تعالی ناراضي او خوشاله داسې کارونو خبرونه مده خدای اوساتي چې الله پاک ناراضه شي ځکه چې خدای ناراضه شي نو هر څه خراب دي دنیا هم خراب ده آخرت هم خراب دي برزخ هم خراب الله مده اوساتي د ذلتنا د حشر د ذلتنا د رسواینا بیا یو صحابي ته پوښتنه کو چې یا رسول الله د دې خلکو صفات بسی دا بسنګ قسم خلقي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون دا با آغا متوکل مومنان وی پا اللہ بانے اعتماد کونکی بروسہ کونکی چی دی بنا منتر او دا سیزونه کئی منتر بکئی نبا دا سی منتر والو خلقو سخزی او نبا بد شگونی او بد فال نیسی او په خپل رب باندې به اعتماد کی دا کسان د جاهلیت په زمانه کې دا خبره ډېرې وي بد شگونی او بد فالی چې سړی په سفر تلو نه به کونتر لاس کیونی ولا هغه به پریخو به چې خې طرف تلاړه نو سفر ما د پاره ټیک دی او چې ګس طرف تلاړه نو سفر ما د پاره نه الکه خدای پاک چرته ویلی دا نه په قران پاک شته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شته او استاد زړه او استاد اعتماد پر کونتره پورې تړلې دې ته بدفالی وای بیا به دې نه غشت بیا به غشي رستل په خانه کعبه کې وبراتو د بوت سره په یو غشي ویل کېلو نعم په بل ویل کېلو لا په بل بخالیو چې کوم غشه بروته نعم والا وې چې دې مطلب دار چې دا کارو کبه وی کول تاسو به د بوت نه کول او چې په کوم ویل کېلو چې لا نو بیا هغه کار نه کولو او چې کوم بخالیو نو بیا به وی چې دې مطلب دا چې بیا دوباره فال واچ تر څو پورې چې د نعام یا الله والا غشه بنور وت نو دا کسی ډېرې زیاتې وي معمولی غنی چې کله به پاڼه وره پیدا یا بل سوشل په کوم مسلمانانو چې اوسم دا ویني دا سيزونه ختمول پکاري دا حرام دا الله جل شانه نه دا الله مخلوق سره ځان تړل خدای خپل تعلق پرې کول دا د ایمان د مؤمن نه نه ده دا د غیر مؤمن صفات نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا به داسې کسان وي د دوی به صرف او صرف اعتماد په الله جل جلاله باندې زما عزتمندو نن سبا جادو سحر عاملانو څخه تل دا ډیر زیات دي د خلکو دومره یقین جوړ شوی دی چې بس دې عامل څخه لاړې بعضې ادارې سرکاري د هغې غټ افسران عاملان ځان ته نیولي دي او هغه عامل ته چې کوم نه نو ډېر څه ورکوي د ده اعتماد په هغه عامل باندې دی د جناتو په ذریعه باندې ما ته به دی دا کار کوي دا کار به کوي دا الله جل شانه نه اعتماد او توکل پورته شوی دی زمونږ رب به څومره ناراضه کېږي په دې باندې چې خالق زیما رازق زیما پیدا ما کې یو کافر او مشرک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې یو بل کافر او مشرک وتا دعوت کړي دي خو دې چې نو د عقیده درسته وسمه و د کفر زمانه و د جاهلیت هغه بل مشرک بیزا لاله کړي و د ته وی چې دا خور وته وی چې نه خورم ویولي وی ځکه چې بیزا خدای پیدا کا رزق وته خدای پیدا کو مړی خدای او بو ته خدای پیدا کې او تعالی لکړي د بت بنوم باندې دا عقل پزیو چرته پیغمبر وته نو ویل ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه وخت نبوت نو ملو شوی نو عرض می دا کول زما عزتمند چې په عامل باندې اعتماد په سحر باندې اعتماد په جادو باندې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم علاجونه خولي او که یو سړی بیا هم په مصیبت باندې کړوي نو ته خو د خدای مخلوق او د الله مملوک د الله خو خدای چې تاسو رسکي بعد صحابه برالل تکلیف بو وتا داسې بیماری بھی ہوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بو تو فرمایل ک صبر پکې
نو د جنت ضمانت در کوم. او ته چې یا رسول الله صبر. یو زنانه رااله وی چې یا رسول الله په ما باندې مرګي راځي، زه په ځان نه پوهېږم وغورځېږم، مرګي ډېره خطرناکه بیماري ده، الله مې دې وساتي چې څومره بیماران دي خدای دې ټولو ته شفا ورکړي. ما دپاره څه چل وکړه، دعا وکړه چې ما خدای روغه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل که ته په دې حال باندې صبر کې نو بیا به الله جل شانه تا ته د دې په بدل کې جنت درکوي او زه ضمانت درکوم. هغې زنانه ورته وایي چې یا رسول الله په جنت خو راځي ما، خو دا سوال راته وکړه چې زه کله وغورځېږم بیا په ځان نه پوهېږم، بیا ځان بې پردې کړم، ځان نه جامې شلوم پوهېږم نه. دومره دعا راته وکړه چې پرده مې نه لاړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا دعا ده کو. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې بیماری د الله د طرف نه راځي، په هغې کې د انسان دپاره خیر وي. کله کله الله پاک دې مونږ ټول تاسو د بیمارۍ نه وساتي، ځکه چې د هغې نه دعا غوښتل پکار دي د بچ کېدو نه. د الله رسول چې بچ لاړو د چا په بیمار په تندي او په سر به لاس کې، خو بیا به ورته فرمایل لا بأس طهور انشاءالله، غمونه کې فکر مکو، بیمار سره خو غم وي. د دې مطلب دا دی چې هغه غم چې په هغې کې ستا زړه تنګ شي، پریشانه شي، او ته وایې چې دا ولې په ما راغلي ده، دا مه وایه. لا بأس طهور انشاءالله، الله جل شانه به دا تا دپاره د پاکۍ ذریعه وګرځوي، ګناه به دې ورسره پاکه شي، درجې به دې خدای پاک اوچتوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي وفرمایل چې یا رسول الله ستا خو ډېره تیزه تبه ده. عبدالله ابن مسعود صاحب ورڅخه راغلی، ورته یې ووایي چې او ستاسو ټولو باندې چې څومره تبه وي دومره یوازې په ما وي. او دا یې وفرمایل چې د ټولو نه زیات ابتلا او ازمیښتونه او مصائب په انبیاو راځي. دغه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته حضرت عثمان ذوالنورین په خپل دور خلافت کې هغه ته چا ووایي چې عبدالله ابن مسعود بیمار دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مشهور صحابي دی. نو عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی الله عنه خلیفه ثالث یې تپوس ته رالو، ورسره ناست دی، ورته وایي چې تا ته څه تکلیف دی؟ عبدالله ابن مسعود صاحب ورته وایي چې د ګناهونو تکلیف دی راته، ګناهونو نه تنګ یم، بیماري بالکل ذکر نه، ګناهونو تکلیف دی راته. ورته یې وایي چې ډاکټر درته راولم چې وګوري بیماری معلومه کړي. ورته وایي چې ډاکټر خو بیماره کړی یم. طبیب وایي په عربۍ کې ډاکټر، طبیب خو نه جوړه کړی یم، مراد یې الله جل جلاله، یعنی بیماری را باندې هغه ذات راوستی دی چې چا پیدا کړی، نو د هغه خوښه بیماري ده، ته ما ته وایې چې علاج. بیا ورته ووایي چې زه تا ته د بیت المال نه وظیفه مقرروم. عبدالله بن مسعود صاحب فقیر سړی و، صحابي، وی د بیت المال نه ته وظیفه مقرروم. ورته وایي چې ما ته ضرورت نشته، د ما ټول حاجتونه پوره کېږي، سم مثلا. بیا ورته عثمان بن عفان ذوالنورین فرمایي چې ستا لوڼه دي، لوڼه یې وې ډېرې ښه د عبدالله بن مسعود، وی لوڼه دي هغې کې تقسیموه، هغې به یې اخلي دا مال. ورته وایي چې نه، زما لوڼو ته هم ضرورت نشته، ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې کوم سړی د شپې سورې واقع وایي الله پاک به چاته محتاجوي نه، نو ما لوڼو ته سورې واقع ور یاده کړې ده، هغې د سورې واقع د ویلو اهتمام کوي، هغې ته ضرورت نشته. دې ته ویلی کېږي توکل. زما عزتمندو په کار دا دي چې مونږ په الله جل شانه باندې اعتماد وي، او په اسبابو کې هغه اسباب اختیارو چې کوم جایز او حلال روا دي، چې کوم ناروا دي د هغې نه ځان ساتو. واخر دعوانا